دا زمونږ عقیده ده چې رسول الله در ورځ در قیامت پورې آخري پیغمبر دی. الله قرآن کې ویلي دي چې دا آخري پیغمبر دی. په نن ورځ باندې ما دین مکمل کو، د دې نه پس به نور احکام نه راځي. نو چې څنګه رسول الله آخري پیغمبر دی، په دین کې نور نوي احکام نه راځي، همدغه رنګې دا زموږ عقیده ده چې د رسول الله نه پس بل پیغمبر نشته. اوس که څوک دعوه د دې کوي، که څوک دعوه د دې کوي چې زه پیغمبر یم، رسول الله ویلي دي دی به دروغجن وي، دی به څه وي؟ زما نه پس به ډېرې فتنې راوځي، خو دا به څه وي؟ دا به ټول دروغجن وي. او زه آخري پیغمبر یم، زه آخري پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر نشته دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مثال ورکوي، وایي زما مثال په شان د یو عمارت دی. یو عمارت ښکلی جوړ شو، په هغې کې هر قسمه د ګلکارۍ کار مو شو، هر څه پکې وشو، خو یوه خښته پکې بقیه پاتې وه، یوه خښته پکې بقیه پاتې وه. زه هغه یوه خښته یم، په ما باندې دا عمارت او دا بلډینګ سر ته ورسېدو. زما نه پس بل پیغمبر نشته دی. که څوک هم دعوه کوي، که مرزا غلام احمد قادیاني دی او دغه رنګې نور دجالون مخکې تېر شوي دي، دا ټول به څه وي؟ دروغجن وي. نو چې موږ تاسو ته دا پته وي، بعضې ټیم یو کس ته دا پته هم نه لګي چې ختم نبوت وایي څه ته، ختم نبوت وایي دې ته چې زمونږ دا عقیده ده. که چېرې یو کس دا هم وایي چې دا رسول الله حق ته که ناحق ته، نو ګوره دی هم د اسلام نه خارجي. دا سوچ به هم نه لري چې د رسول الله نه پس بل پیغمبر شته، دا سوچ به هم نه لري چې یا به بل پیغمبر راځي دنیا ته. دې ته ختم نبوت وایي. عقیده د زمونږ دا ده چې رسول الله آخري پیغمبر دی، د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. الله تعالی قرآن کې ویلي الیوم اکملت لکم دینکم، نو چې دین مکمل کړه، رسول الله مکمل کړه، نو د نور دین ضرورت پاتې نشي، نو د بل پیغمبر ضرورت د کوم ځای نه راغی؟ او دا د غیرو سازش دی چې د قادیاني په شکل کې خلک راوباسل او هغه د خلکو ذهن سازی کوي، او بعضې کس ځان ته کافر وایي، دا خو یې کافر دی، ځان ته مسلمان وایي، د مسلمان په جامه کې د رسول الله په لمنه داغ لګوي، د مسلمان په جامه کې او آئیني طور د کافر ګرځېدلی دی، چې د آئیني یو جنګ د ژبې جنګ وي، یو قانوني جنګ وي. د بټو صاحب په دور کې چې کله دی عدالت ته خبره لاړه، اسمبلۍ ته خبره لاړه، نو علما چې څومره مفتی محمود صاحب او غلام غوث هزاروي صاحب او دغه رنګې نور بالله علما یو وفد یو تحریک یې وچلاو، او په دغه تحریک کې 10,000 مسلمانانو ور قربانۍ ورکړي، 10,000 مسلمانانو قربانۍ ورکړي په دغه تحریک کې، په چوکونو کې، په بازارونو کې دغه یو اواز و چې ختم نبوت زنده‌باد. او غلام احمد قادیاني هغه خپل مشن چلو، نو عدالت ته خبره لاړه، او چونکې د هغوی د طرف نه هم چې د یو کس مقرر و، هغوی وی تاسو وګورئ پلانکي باندې تاسو د کفر فتوی لګوئ، پلانکي باندې لګوئ، پلانکي باندې لګوئ. خبره مختصر ټیم لیک دی، عدالت کې خبره چلیدله، اوس اوټونه پکار دي، بل به موږ پاس کوو، خو په بل باندې اوټونه پکار دي. علماو وفد بټو صاحب له لاړه، او یو شاعر دی هغه ورته وایي زه به خبرې کوم تاسو به نه کوئ، او دی ورته کېناستېدو، دا شاعر ورته په ځمکه کېناستېدو، علماو ته تاسو به کرسو کې نه کېنئ. بټو صاحب وایي څه نه راغلي؟ دی ورته جولی خوره کې بټو صاحب تاله راغلي یو، او دا جولی زموږ جولی نه ده، دا جولی د حسن جولی ده، او دا جولی د حسین رضی الله عنه جولی ده، دا جولی زموږ نه ده، د بیبي فاطمې جولی ده. ستا نه یو خیر غواړو. بټو صاحب وایي وایي اخر تاسو څه غواړئ؟ په دې جولی کې د ناموس رسالت خیر موږ ته واچوه. یو کس راوته چې غلام احمد قادیانی دی، هغه د رسول الله په ناموس باندې داغ لګوي، هغه دعوت کوي چې زه آخري پیغمبر یم او زه د رسول الله نه پس پیغمبر یم. من تا نه آیي طور دا غواړو چې ته زموږ ملګرتیا وکړو، زه خو مسلمان یم، ولې به داسې نه کومه؟ او خپلو ممبرانو ته یې ووټونه واچوي، بل پاس کوي. نو آئیني طور قادیانی کافر وګرځېدو، دی به ځان ته مسلمان نه وایي، دی به خپل مسجد نشي جوړولی.
نو یو خو چې موږ ته دغه د دې پته وي چې ختم نبوت څه ته وایي او دا به موږ بس کلکه عقیده وي چې که چېرې دا خبره هم څوک موږ ته کوي چېرې بل پیغمبر شته موږ بلکل نه منو بلکل نه منو د رسول الله نه پس بل پیغمبر شته نه د دغه